د ځوانانو پوره نه شوه ګرانه وطنه جینکۍ به دې ګټي نه انشاءالله دا به زموږ ته سبا مستقبل دی. جینکۍ کور کې نه چې کور نه ورتې نه شو نو موږ سره بوکس سره اټیچ شو او هلکان چې نو دوی اوس دوی ښه قابلان دي خو دوی بوک ته توجه نه ورکوي دوی هغه خپل وخت دی هغه ټول بهر ضایع کوي نو ای ته هم دا کول چې څنګه موږ خپل دا نه شي ټول ټایم ورکوي هر لږ شان ټایم ورکوي خپل سټډیز له تاسو ویل جینکو بیا ډېر مخکې موبایل مې ډېر نه یوز کوم ځکه چې نن سبا بس موبایل دور دی ټول موبایل یوز کوي نو زه بوایز ته هم دا وایم چې تاسو لږ موبایل نه لږ شان هټ کې چې که نه نو تاسو د ګرلز نه مخې ته تللی شئ فیوچر کې تاسو ډېر ښه مستقبل ځان له جوړولی شئ. هلته هم ځم نو دا د پیس د وجې چې د دې موږ له دونه مورل سپورټ زموږ کانفیډنس لیول د دې د وجې داسې چې موږ داسې ځای ته اډمیشن کولی شو هلته موږ اپلای کولی شو او باقي چارسدې کې چې مطلب څومره کالجز دي د پیس نه زبردست کالج نشته. ګرانو کتونکو سلامونه کوم الف خان شیرپوی یم کیمرامین را سره یاسر خان دی دا مخال د پیس کالج هغه طالبات چې په ټوله پښتونخوا پېښور بورډ کې اول دویم او دریم پوزیشن ترلاسه کړی دی یقینا د 400 دپاره خو ډېره زیاته د پار خبره ده. نن د دغه بچیانو په اعزاز کې یو پروقار تقریب هغه را جوړ شو د دوی والدین راغوښتي شو او د دوی استادان هغوی د سر تاج وګرځولی شو هغوی دپاره یو ډېر د خوړنې زبردست پروګرام چې کوم دی د سکول د منیجمنټ نه طرف نه او د ډریم شادي خال لخوا د هغوی د انتظامي لخوا دغه منعقد شو. نو ګرانو کتونکو پیس کالج ما په سپورټس کې کتلی دی په سپورټس کې د دوی پوزیشنونه ما کتلی عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس رونق چې کوم دی هغه پیس کالج دی. دویمه چې زه مهمه خبره کومه نو زنانه ذات یعنی دغه ماشومان دغه بچې میډیا ته بالکل په کله او مټ راځي تنقید برداشت کوي د بعضې لپنګو خلکو کمنټس برداشت کوي خو خپل میسج دنیا ته رسوي چې پښتون قام او بیا پښتنې پیغلې هغه یو ډېرې پرامنه قابلې او ټیلنټډ او مستقبل کې ډېر څه کولی شي. پیس کالج چې د کله نه 400 کې جوړ شوی دی نو د 400 ټول ټاپر پوزیشن هغه دوی اخلي نو دې کې ځکه ورته وي یا دوی په بورډونو باندې چې کومه ناره ده نو د کالجونو باچا یعنی چې کوم کالج هغه ټاپ کوي. دغه بچیان چې زموږ په څنګ کې موجود دي ګرانو کتونکو زه خپله د زنانو د تعلیم په حق کې او ځای په ځای د دې دپاره اواز پورته کوم خو په ریډیو وي خو په ټي وي خو په سوشل میډیا وي ولی چې دا زمونږ مستقبل دی دی وخت کې زما ایسی زما الیکشن کمیشنره زما چې 400 کې څومره ادارې دي د هغې مشرانې زنانه دي هغه د فیصل آباد نه او د لاهور نه راغلي دي نو زمونږ دغه بچې دا زمونږ سبا مستقبل دی انشاءالله امید دی چې دا پېښور بورډ ټاپ کوي نو دا زمونږ دپاره ډېر غټ اعزاز دی. نو دوه خبرې زما د پیس کالج حوالې سره وي درېیمې خبرې نه شمس صاحب نوز خبر شوم چې کله نه پیس کالج راغلی نو موږ مسلسل ټاپر راځو خو زما په سپورټس کې د دوی پوزیشن کتلی دی او بیا چې میډیا څوک هم راغلی دي نو په انټرویو کې انکار نه دی کړی دا د دوی هغه ټیچرانو ته کریډ ځي پرنسپل صاحب ته کریډ ځي منیجمنټ ته کریډ ځي نن دا اول دویم دریم پوزیشن چې کوم دی پېښور بورډ کې هغه دوی ترلاسه کړی دی او نن د دوی په اعزاز کې یو ډېر پروقار تقریب چې را جوړ شو نن د دوی والدین هغوی څه احساساتو برخال مختلف خبرې به کوو اردو کې هم کړې انګلیش کې هم کوي او بیا به چې کوم دی پښتو کې هم خبرې اترې کوو خپله پېژنګلو کې او څه به وایو. زما نوم حضرا مختار دی زه د پیس ګروپ آف سکول اینڈ کالج 400 کیمپس طالب علم یم ما په پېښور بورډ کې په کمپیوټر ساينس ګروپ کې فرست پوزیشن اغوښتی دی ما چې د خپل پوزیشن اغوښتی دا زه خپل اساتذه کرام ته وجه دی دلته یم ځکه چې هغوی موږ سره ډېر زیات محنت کوي پیس چې سانه سټاف دی کالج ټیچنګ سټاف هغوی ډېر زیات زبردست انټیلیجنټ او قابلان استادان دي هغوی موږ سره ډېر زیات محنت کوي ای د وجې موږ دې مقام ته ورسېدو او نن موږ دلته ولاړو چې موږ د خپل کالج باره کې څه خبره وکړو د خپل والدین دعاګانې را سره وې بل دا چې پیس کې موږ ډېر زبردست ماحول ملو شو سټډي حوالې سره سپورټس حوالې سره موږ هلته څه دوامداري کړې موږ هر ځای کې فریډم راکړی چې موږ مخکې نوره پاکستان لارې هغه دوی موږ ته ښولي دي زه تاسو ټول ته همدغه ویل غواړم چې که تاسو اډمیشن اخلئ په 400 کې نو په پیس ګروپ آف سکول اینډ کالج 400 کیمپس کې واخلئ په 400 کې داسې انسټیټیوټ جوړېدل د یو عظیم نعمت نه کم نه دی او دا کار زموږ چیرمین سر ثناء الله کړی دی
موږ د هغې هم ډېر شکرګزار یو چې هغې موږ له دلته په چارسده کې داسې یو ښه انسټیټیوټ جوړ کړی دی او زه د ټولو اساتذه کرام د اړه شکریه ادا کوم چې د هغې د وجې موږ دې مقام ته راورسېدو. مستقبل کې به څه جوړیږي او خپل محنت حوالې سره ووایي چې ستاسو سټډي به څومره وخت مستقبل کې زه AI انجینیر جوړېدل غواړم یا ډیټابیس کوم کو د دې نه به سره زه ورسره خپل CSS سټډي روانوم انشاءالله ای کې سلیکټ شوم نو بیا ورسره انجینیرینګ وکړم او بل سټډي حوالې سره دا چې ما خپل کار په سبا باندې نه دی پرېښی نن چې موږ له ټیچر څانه کار راکړی دی چې هغه زما څانه ټایم پورې ختمېدی ما کار ختم کړ اینه بعد به زه وکړم اینه مخکې ما خپل کار سبا ته نه دی پرېښی په وخت باندې ما خپل پوره ټاسک کمپلیټ کول. هلکان نن د هغوی پوزیشن چې کوم دی مسلسل نورو سکولونو کالجونو ته چې موږ ته راځي پوزیشن ګورو نو دا وجه څه ده؟ وجه یې دا ده چې موږ جنکۍ کور کې نه چې کور نه ورتې نه شو نو موږ صرف بوکس سره اټیچ شو او هلکان چې نو دوی ښه قابلان دي خو دوی بوک ته توجه نه ورکوي دوی هغه خپل وخت چې دی هغه ټول بهر ضایع کوي نو ای ته هم دا کول چې څنګه موږ خپل دا نه شي ټول ټایم ورکوي هر لږ شان ټایم ورکوي خپل سټډیز له تاسو بیا جنکور بیا ډېر مخکې. صحیح. تاسو چې خپل زما نوم شمع دی اور ما FSC د 410 پیس کیمپس نه کړې ده اور ما په سیکنډ ایئر کې 1131 مارکس اغوښتي په پری انجینیرینګ گروپ کې په بورډ کې زما 3rd پوزیشن راغلی دی. د ټولو منې خو زه الله تعالی ډېره زیاته شکرګزاره یم چې زه داسې مقام ته راورسولم او د خپل والدین د ټیچرز د پرنسپل او د سرسنه ډېر زیاته مشکور یم چې زه دې مقام ته رسېدلم د دې په بدولت رسېدلم د دې هارډ ورکینګ ما سره دی. اور والدینو څنګه دغه لکه سکول ته تګ ټایم ورکول سټډي به څومره وه؟ ما چې موږ ته به کوم هوم ورک ملو شو نو پیس کې خیر اسم ټاسک ډېر ملاویږي هوم ورک او ما د هغې نه ایکسټرا سټډي کوله اور مطلب په ټایمنګ باندې په ټایم باندې مې مطلب ما داسې نه دی کړی چې ما نایټ سټډي وکول او بس یو شان وناستم او لکه په ټایم به مې کار راواغوښته په ټایم به مې کېښود همدې سره ایله خلک لږ فرش وي کالج کې بیا لږ اکټیو وي اور مطلب د موبایل نه لږ شانته کې به لرې وم که نه موبایل مې ډېر نه یوز کوه ځکه چې نن سبا بس موبایل دور دی ټول موبایل یوز کوي نو زه بوایز ته هم دا وایم چې تاسو لږ موبایل نه لږ شان هټ کې چې که نه نو تاسو د ګرلز نه مخې ته تللی شئ فیوچر کې تاسو ډېر ښه مستقبل ځان له جوړولی شئ خو هغې ټایم بالکل نه ورکوي بس دغه گیمز او موبایل طرف ته وي. پیس کالج کې د دننه د جینکو دپاره یعنې طلباتو لپاره څه پوزیشن دی ماحول څنګه دی؟ د پیس کالج انوایرمنټ ډېر زیات بیسټ دی اور مطلب ټیچرز ډېر زیات هارډ ورکینګ دي اور بل دا چې صرف مطلب دا نه چې مونږ د سټډي سایډ ته دغه کي لکه نور دا سپورټس او دې سایډ ته هم مونږ ته دغه کوي چې تاسو دې سایډ ته هم تللی شئ مطلب هر څه کې مونږ مخکې بوتلل غواړي او زموږ ټیچرز ډېر زیات هارډ ورکینګ دي. صحیح. ښه جي تاسو السلام علیکم زما نوم میمونه علي دی او ما د 410 کیمپس پیس ګروپ اف سکول اینډ کالج نه FSC کړی دی. زما 1144 مارکس دي. زه د دې ټول کریډټ خپل ټیچرز لا خپل مور پلار لا خپل پرنسپل لا او خپل چیرمن سر ثناء الله له ورکوم چې د هغې د محنت د وجې نن موږ دې مقام ته رارسېدلي یو چې موږ دونه مارکس اچیو کړل. دې نه پس څه کوئ مستقبل کې؟ مستقبل کې زما اوس د UK دا اډمیشن کړی دی هلته یونیورسټي نه چې هلته نه ما پسې دغه راشي نو زه یم هلته سټډي له. ته خو به UK ته لاړ شي خو چې دلته څوک داخله لي یو سړی وایي زه حیات ته ځم اسلام آباد ته ځم بل ځای ته ځم نو د پیس کالج به تاسو نشاندهي ورکوئ؟ نو چې یو دغه ده چې لکه زه هلته هم ځم نو دا د پیس د وجې چې که د دې موږ له دونه مورل سپورټ زموږ کانفیډنس لیول د دې د وجې داسې چې موږ داسې ځای ته اډمیشن کولی شو هلته موږ اپلای کولی شو او باقي 410 کې چې مطلب څومره کالجز دي د پیس نه زبردست کالج نشته ځکه چې د دې کم زموږ ټیچرز چې موږ له کم انوایرمنټ راکړی دی کم سپورټ دی کم مورل سپورټ دی نو هغه ټول دا دی نو زه وایم چې دې چې کوم ځای کې هم اډمیشن کوي نو هلته د پیس نوم روښانه کوي. پرنسپل صاحب همدغه خبره ترې وکړو خپله پېژنګلو کې نن د دې بچیانو دې پوزیشن ته څنګه ګورئ د پیس کالج مورال چې کوم دی دا د اوس نه که نه مخکې نه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني الف خان شیرپال صاحب ستاسو د راتلو ډېره مننه چې تاسو موږ له ټایم راکړو او ستاسو خو موږ ډېر خصوصي قدردان په دې وجه یو چې د میډیا نه علاوه چې تاسو د معاشرې دپاره د اصلاح او د معاشرې کوم خدمت د الف خان فاونډیشن په نوم باندې او د نورو مختلف جرګو په صورت کې د آیس او د نورو منشیاتو خلاف د جدوجهد په سلسله کې تاسو کوئ نو دا یقینا ټول د ستاینې وړ دي. مونږ لم ټایم راکړه د دې لپاره مونږ ډېر زیات شکرګزار یو. پیس کالج دلته کې په 2016-17 کې جوړ شوی دی
او کله راسي چې پیس کالج جوړ شوی دی نو شکر الحمدلله هر کال د بورډ په ټاپ 20 کې زموږ پوزیشن راځي او ډیسټریکټ 400 خو هر کال په اف اس سی کې همیشه مونږ ټاپ کوو دا دغه اعزاز مونږ برقرار ساتلی دی دې وجې زمونږ هغه نارم داره چې مونږ وی آر کالج اف د ټاپرز دې کال مونږ باندې الله تعالی ډېر خصوصي کرم وکړه چې په پیښور بورډ کې چې هغې سره دونه زړې زړې ادارې اټیچ دي چې د پاکستان جوړېدو نه مخکې هغه ادارې جوړې شوي دي د هغې باوجود الله تعالی موږ له دا اعزاز راکړ چې موږ په هغې کې د ټاپ پوزیشن په کمپیوټر ساینس ګروپ کې او تھرډ پوزیشن په انجینیرنګ کې واغشته هم زموږ دی وړې 1144 نمبر په میډیکل کې هم واغشتې نو دا زموږ دپاره ډېر لوی اعزاز د خوشحالۍ باعث دی او موږ د دې دپاره ټول ناول الله تعالی شکر گزار یو د هغې نه پس موږ د سرسنا شکر گزار یو چې هغه زموږ د پیس ګروپ آف سکولز اینډ کالجز بانی او چیرمن دی چې هغه په دې علاقه کې داسې یو کالج جوړ کړ چې د دې کالج ماشومانو ته یو دونه ښه پلیټ فارم مهیا کړ چې نن هغې لګیاري پیښور بورډ غوندې اداره ټاپ کوي دا معمولی خبره نه ده او دې کې که چېرې زه دې وخت کې د خپلو ټیچرانو د استادانو شکریه ادا نه کړم نو دا به ډېره بده خبره وي زه د هغې ټولو شکریه ادا کوم د هغې د تعاون په برکت باندې د هغې په محنت په برکت باندې او د هغې د اعلی کوالیفیکیشن د وجې موږ نن د دې قابل شو تاسو په خپله سوچو کې پیس یو پرایویټ اداره ده او موږ سره صرف په بایو کې 3 پی ایچ ډیز دي پی ایچ ډي ټیچرز موږ سره دي موږ سره د ایم فل نه کم ټیچر نشته او ایم فل هم د اخوا دخوا ادارو نه د قائد اعظم یونیورسټۍ په شان دغه د باچا خان یونیورسټۍ د هر یونیورسټۍ همدغه وجه دا چې زموږ سټوډنټس نه صرف دا چې په بورډ کې پوزیشن یې علي بلکې چې کوم یونیورسټۍ ته تاسو لړ شئ که هغه د هر لیول ده نو هغې کې به تاسو ته ضرور که تاسو تپوس وکړئ چې د پیس نه پکې چا اف ایس سی کړی نو په هر ډپارټمنټ کې به تاسو ته ضرور په الکانو جنکو کې داسې کسان ملاویږي که کوم یونیورسټۍ ته هم تاسو لړ شئ وجه دا ده چې موږ دلته محنت کوو الله تعالی پکې برکت واچوي او زموږ ماشومان چې دي هغې نه یو نه یو طرف ته خامخا وځي د کامیابۍ طرف ته ضرور د هغې لاره جوړېږي ډیره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو دغه شمس پرنسپل چې سابقه کنټرولر بورډ مردان پاتې شوي دی دا دغه پیس کالج چې کوم دی نو پرنسپل دی زموږ دپاره چې کوم الفاظ استعمال کړل الله دې عزت وکړي چې موږ سره دومره مینه کوي دا هم زما دپاره اعزاز دی چې زه نن د هغه بچیانو خوا کې ولاړم د هغوی نه انټرویو کوم چې کوم زموږ د 400 نوم روښانه کړی دی یقینا 400 خوره یو ډېره زرخیزه خوره ده خو دغه سټوډنټان لږ پالش کول غواړي پیس کالج انتظامی چې کوم دی محنت وکړو نن هغه بچیانو ول ریزلټ ورکړو او نن د پیښور بورډ کې ټاپ پوزیشن دویم پوزیشن دریم پوزیشن دا پیس کالج دغه بچیانو واغسته هلکانو لپاره یو خصوصي میسج پرېښوده چې د موبایل نه لږ ځان لرې او کار ته لږه توجه تاسو هم زموږ دا مقام ترلاسه کولی شئ او زه به د شمس صاحب نه هغه ټپه واورم خیر دی دا ټپه به کې هم ضروري ده او دا وي 47 سال مخکینی دغه موږ یې بیګم نسیم صاحبه څه لیکو خو دا 47 سال زړه ټپه ده او زه اکثر د هلکانو له د غیرت راوستو دپاره هغې ته وایم ورته یم پخوا به یو ټپه کېده چې که د هلکو پوره نه شوه فخر افغانه جینکۍ به دې ګټي ویم تاسو د نن نسل کاله مخکې تاسو پېژندلې وی چې تاسو د ښې نه یې حالانکه قرآن درته ویلي چې الرجال قوامون علی النساء الله تعالی تاسو کې صلاحیت ایښی دی خو چې اوس تاسو یې کار نه اخلئ نو دغه د جینکۍ ټاپ کوي او تاسو وروستو پاتې کېږئ ګرانو کتونکو چې د ځوانانو پوره نه شوه ګرانه وطنه جینکۍ به دې ګټي نه انشاءالله دا به زموږ ته سبا مستقبل دی دا چې سیسس کوي د افسران شي په دې پښتونخوا کې به د دعاګانو اپیل کوم ښکلې کمنټس ورله وکړئ چې دوی حوصله نور هم بلنده شي او د پیس کالج دغه سټاف او دغه پرنسپله میډم صاحبه چې هغوی ته هم یو داد میلو شي چې واقعي د پیس کالج دغه سټاف چې کوم محنت کړی دا په ځای وروړو ستاسو د شیرینګ سره ستاسو د کمنټس ښکلې کمنټ سره نور ستاسو پیس کالج څونه سټوډنټان چې دي هغوی د حالاتو مقابله کوي هغوی دغې ته نه ګوري او خو دغې ته یې کتل نو نن بیا ټاپر نه وه دوی عملي کار کوي پریکټیکلي دا یې ثابته کړله نو زموږ ورسره بیسټ ویشز دي الله پاک دې مزید کامیاب کړي الله دې موږ له بیا مقرره کړي چې بیا د دوی سره انټرویو کوو پیس کالج دغه سټاف او پرنسپل صاحب ته خراج تحسین پیش کوم